بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 139 نمبر درس دی. د ملحق برباعي بیان دا باز شروع دی. بیا ما د ملحق برباعي تقسیم وکړو. ملحق برباعي مجرد، ملحق برباعي مزید فی. نو ملحق برباعي مجرد چې دی د اوه بابونه دي. اوه بابونه. اول نمبر باب پکې دی فعللتن. فعللتن په دې باب کې فا عین او یو لام. فا عین یعنی دا فا او دا عین او دا اول لام، دا پدې کې حروف اصلي دي. اصلي ٹھیک شو. او دا بل اخیری لام چې دی دا پکې څلورم لام، دا څلورم حرف چې دی دا لام چې دی دا پکې زائد کړی دی. نو فا عین او دوه لامونه دي. فا عین او دوه لامونه دي. نو په دې باب کې فا عین او دوه لامونه دي، یعنی د لام تکرار پکې شوی دی. د یو لام کلمې زیاتی پدې د یو لام کلمې زیاتی ده پکې، لکه جلببتن دا اصل کې جیم لام با دی. جیم لام با او دا بل با ورسره زیاته کړې ده. د دحرجتن په وزن هم جوړ کړی دی. نو دا جلببتن چې دی دا ملحق دی او دحرجتن د دحرجتن په وزن هم جوړ کړی، یعنی د دحرجتن په شان هم جوړ کړی. نو دا دحرجتن ملحق به دی. دا چې دی کنه دا ملحق دی. ملحق دا جلببتن ملحق دی او دا مونږ د دحرجتن په وزن جوړ کړی دی. دحرجتن یعنی مونږ وایو چې دا جلببتن او دحرجتن یو شانتي شي. نو دا دحرجتن چې دی کنه دا دته ملحق به وایي، چې د چا په شان جوړ شي هغه ته ملحق به وایي. او چې کوم یو لفظ جوړ شي، کومه کلمه جوړ شي هغه ته ملحق وایي. چې د چا په شان جوړ شي هغه ته ملحق به وایي. نو جلببتن معنا ده چادر پهنانا، صادر چاته پسرول. اوس د فعللتن لکه د جلببتن صرف صغیر کو. نو ګورئ جلببه دا فعل ماضی معروف ده، یجلببو دا فعل مضارع معروف ده، جلببتن دا مصدر معروف ده. فهو مجلبب. مجلبب معنا صادر چاته پسر کولو والا. نو دا مجلبب چې دا اسم فاعل ده. جلبب دا فعل ماضی مجهول ده. یجلببو دا فعل مضارع مجهول ده. جلببتن دا مصدر مجهول ده. فذاک مجلبب یعنی چاته چې صادر اچول شوی اسم مفعول ده. مجلبب. الامر منه جلبب یعنی ته صادر پسر کا چاته. والنهي عنه لا تجلبب ته صادر ما پسروا. نو الامر منه دا امر صيغه چې ده جلبب راځي او د نهي صيغه راځي لا تجلبب. ٹھیک شو. دویم باب فعنلتن. فاعل نون لام او تا. لکه قل نستن دا د رباعي مجرد ملحق دغه دی بابونه دي. ملحق برباعي مجرد. فعنلتن دا دویم باب دی. لکه قل نستن چاته ټوپۍ پسرول، ټوپی پهنانا. په دې باب کې په دې فعنلتن باب کې د عین نه پس نون زائد دی. دلته د عین چې دی کنه عین دا عین کلمه چې ده د دې نه پس دا نون دا زائد دی. دا نون پکې زائد دی. نو فعنلتن دا موږ سره دویم باب دی. نو اوس ګورئ د فعنلتن لکه د قلنستن صرف صغیر. نو قلنس دا فعل ماضی معروف، یقلنس مضارع معروف او قلنستن دا مصدر معروف. فهو مقلنس معنی لا ټوپی پهنانے والا، ټوپۍ چاته پسرولو والا. نو دا اسم فاعل دی. وقلنس دا فعل ماضی مجهول ده. یقلنس دا فعل مضارع مجهول ده. قلنستن دا مصدر مجهول ده. فذاک مقلنس چاته چې ټوپۍ پسر شوي اق کستا مقلنس وای، یعنی اسم مفعول دی. دا الامر منه قلنس دا د امر صيغه ده. والنهي عنه لا تقلنس دا د نهي صيغه ده. اوس دریم باب د ملحق برباعي مجرد. دریم باب دی فوعلتن لکه جوربتن. نو جراب پهنانا چاته جرابې پخپو کول. په دې باب کې د فا کلمې نه پس دا وګورئ دا اوله فا کلمه ده. د فا کلمې نه پس واو زائد دی. نو د فا اولی کلمې نه پس دا دویم واو چې دی دا پکې زائد دی. نو دا اصل کې فاعل او یو لام. نو دا دې کې دا واو زائد دی لکه جوربتن. اوس د فوعلتن لکه جوربتن صرف صغیر جوړو. ګورئ ورته دي جورب یجورب جوربتن فهو مجورب.
اوس جوربتن فعل ماضی معروف ده، یجورب دا فعل مضارع معروف ده، جوربتن مصدر معروف، فهو مجورب. مجورب معنی جراب پہنانے والا، دا اسم فاعل ده. وجورب، جورب دا فعل ماضی مجهول ده. یجورب، وجورب یجورب، یجورب معنی دا فعل مضارع مجهول ده. جوربتن دا مصدر مجهول ده. فذاك مجورب، مجورب هغه چاته وای مجوربون چې چاته دی جرابې پخپو کړي، هغه کس ته مجورب وای. نو دا مجورب چې دا اسم مفعول صيغه ده. الامر منه جورب دا د امر صيغه ده، ونهي عنه لا تجورب دا د نهي صيغه ده. نو دا زموږ سره د ملحق برباعي مجرد اوه بابونو کې دا اولنی درې بابونه د دې مونږه لږ غونډه کې بحث هم وکړو او د دې دریو بابونو مونږه صرف صغیر هم جوړ کړو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.